نو د مهدی علیہ السلام په باره کې روایاتو کې راځي چې هغه به داسې وخت چې راشي چې کله ظلم و جور په ځمکه کې ډیر شي، د خراسان نه به تورې جنډې پورته شي، او خراسان زمونږ د پیښور د اټک نیواله دا پخوانی خراسان دی، دا افغانستان هغه د ایران نیشاپور پورې چې دی، نیشاپور دا ټول خراسان کې راځي، دلته نه به جنډې را پورته شي، دا به د مهدي لښکر وي، ظهور به دې ځای نه کېږي، بیا به دې جنګېږي. او دا علامات هم بعضې روایتو کې راځي حدیث کې چې د عربو باچایان به 3 شهزادګان په مال باندې جنګېږي، او هغوی کې به یو هغه مال ترلاسه نه کړي، قتل و قتال به وشي او مال به ترلاسه نه کړي. په دې وخت کې به دی چې کوم دی نو دا لښکر به لاړ شي د تورو جنډو والا هلته د هغوی سره به جنګ کوي، ځکه چې مسلمانان به په امن کې نه د امن راوستو دپاره. لیکن په عربو کې به دغه مهدي دی به په مجاهدینو کې وي، جهاد به کوي، او بیا به په هغوی کې الله جل شانه دی جوړی. مدینه کې به وي، د مدینې نه به را روان شي، خلیفه چې کله مړ شي هغه جګړه کې بیا به خلک بادشاه جوړی، خلیفه به جوړی، نو دی به راوتښتي چې ما څوک جوړ نه کړي. نو د دې روایت نه ما اندازه لګولې وه چې مهدي به د مهدیتوب د مهدي د جوړېدو نه تښتي، لکه څنګه چې زمونږ خلفا هغوی په خپله دا نه غوښته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان ذوالنورین رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه چې بادشاه او خلیفه جوړ شو، دی به هلته نه راوتښتي، خلک به ورپسې وي، مکې مکرمې ته به راشي. مکه مکرمه کې به د نصرت لپاره د شام نه ابدال، د عراق نه اولیاء، د نیکان خلک ټول راشي سره د خپلو مریدانو کسانو، علما به راځي مکې مکرمې ته. د هغې نه مخکې به یو لښکر د مخالفت کې راشي دشمنۍ لپاره چې دی قتل کو. ام سلمه رضی الله عنها روایت کوي، دا روایت صحیح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه لښکر به د مدینې او د مکې ترمنځه په ځمکه کې ښخ شي. ام سلمه رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله، ما تپوس وکړو چې یا رسول الله په دې کې خو به ډېر خلک داسې وي چې هغوی به د دې لښکر سره په اراده کې شریک نی، د دې اراده خو به دی چې مهدي قتل کو، خانه کعبه باندې حمله وکړو، د هغوی به اراده نی، مثلا ډریوران دي، سورلی دي د هغوی وغیره وغیره، نو د هغوی به څه کېږي یا رسول الله؟ نو د الله رسول وفرمایل چې هغوی به په دې کې قتل شي یا خخ به شي، عذاب به په ټولو یو شان راشي. ثم یبعثون علی نیاتهم، بیا چې کله قیامت قائم شي او خلق پاسی د قبرونو نه، نو دې کې به هر یو کس په خپل خپل نیت باسي. نیت نه مراد دا دی چې کوم د هغه خلاف هو، د مسلمانانو خلاف هو، د مهدي خلاف هو، د دین اسلام خلاف هو، نو هغه به په هغه نیت پاسي، هغه به شریر وي، هغه سره به خدای هغه سره معامله کوي. او کوم سړی چې هغه د په حق کې هغه به په دې نیت باندې پاسي. دې ځکه بیا بیل شي. په ډېرو احادیثو کې داسې راځي، الله جل شانه دې موږ وساتي چې کله په دنیا کې معصیت عام شي، زنا عام شوه، قتل عام شو، ربا عام شو، بیا چې د خدای قهر په یو ځای باندې راځي، نو هغې کې به ښه و بد ټولو باندې راځي. البته چې بیا بعثت د دی کېږي پاسي، نو بیا به په خپل خپل نیت باندې پاسي. د دنیا معامله جدا ده، په هغې کې الله جل شانه دغه وخت کې فیصله چې کوي، نو هغې کې به ټول راځي. لیکن په آخرت البته دا ده چې کوم سړی نیک سړی په دې کې لاړ او مړ شو، نو د هغه دپاره دغه مرګ په دې شکل باندې د تطهیر ذریعه ده یا د رفع درجاتو ذریعه ده. او کوم سړی چې بد عقیدې، بد نظریې، کفر، شرک حالت کې و، هغه دپاره دغه عذاب دی د الله د طرف. د هر چا د سزا خپل خپل کیفیت، لکه د شهید په باره کې راځي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید کېږي، نو هغه ته دومره تکلیف هم نه محسوسېږي که قرصة النمل، لکه څنګه چې میږی سړی وچیږي یا معمولی ازغی په خپه کې مات شي. ما ته داسې ښکاري چې لاس یې بیل پروت دی، خپه یې بیله ده،
او په مړی چاړه راخکلی شوي ده، د مخ څیری بدلی شوي ده، لیکن د الله په لار کې دی. شرط دا دی د الله په لار کې دی دومره تکلیف محسوسوي لکه څنګه چې دا وي. دغه وجه د بخاري شریف کې حدیث دی، د الله رسول فرمایي چې زه دا خوښوم چې زه د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم. 4 ځله یې فرمایي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په قیامت کې شهید پورته کېږي نو د هغه بعثت به په دې شکل کې کېږي چې په کوم ځای باندې دنیا کې زخم لګېدلی او د هغې زخم نه به تازه وینه بهیږي. لونه لون الدم وریحه ریح المسک، د هغې رنګ به د وینې وي او د هغې بوی به د مشکو په شان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه وجه ده چې شهید د مرګ په وخت کې تکلیف نه محسوسوي. د الله رسول فرمایي چې په آخرت کې به یو کس دنیا ته د واپس راتلو تمنا نه کوي، هر یو به وایي چې شکر دی د هغه ځای نه راووت. تکالیف او مصیبتونو یو کس به تمنا د واپس راتلو نه، سوا د شهید نه چې هغه د شهادت په وخت کې کوم لذت او کوم فن محسوس کړی، هغه به وایي چې یا الله بیا لاړ شم او بیا ستا په لار کې شهید شم او بیا لاړ شم. ځکه چې د شهادت په وخت کې یو خو دته تکلیف نه، بل دته جنت ښکاري، بل هورې د ده دپاره چې کوم په جنت کې الله جل شانه تیاري کړي دي هغوی د ده انتظار کوي، د ده استقبال په دې شان سره کېږي چې د هغه اعزاز او اکرام پسې بیا تمنا کوي چې زه لاړې بیا شهید شو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دی به جنګېږي، بیا به د جنګ په دوران کې بیا د رکن یمانی او د رکن حجر ترمنځ بیعت کېږي.